الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترمو اولاد د الله تبارک وتعالى څومره غټ نعمت دی، د دې خو مور او پلار ته پته لګي، او خصوصا په هغه وخت کې د دې پته لګي چې د انسان بچی کله بیمار وي او په تکلیف کې وي، نو د سره د مور او پلار هغه د شپې او ورځې په تکلیف کې وي تر څو چې دا ښه شوی نه وي. نو الله تعالی بهترین نعمت دی اولاد. د اولاد د حفاظت لپاره زه دا غواړم چې تاسو ته بهترینه وظیفه وښیم. نو څوک چې دا آیات کریم ونجیناه واهله من الکرب العظیم دا سحر روزانه 11 پیری وای او ماښام وای، نو ان شاء الله تبارک وتعالى د اولاد به د هر قسمه مصیبتونو نه، بلاګانو نه، آفاتو نه، بلیاتو نه، امراضو نه محفوظ وي، او الله تبارک وتعالى به د دې آیات کریمه په ذریعه سره د خپل په حفاظت کې اخلي. نو ټولو له پکار ده چې سحر 11 پیری د آیات کریم وای او ماښام وای، نو ان شاء الله تعالی اولاد به محفوظ وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.